دائمہ مجتہدین په منځ کې اختلاف د اصول نشته. په اصولو کې ټول ائمه مجتهدین چې دي دا متفق دي. اختلاف چې دی هغه په فروعو کې دی او فروعي اختلافات له دومره زور ورکول چې مونږ په یو بل ته کافر وایو دا په اسلام کې حرام او ناروا دي. عزیزان اوس کتا سو خیالو کوي مونږ بعضې وخت کې یو جماعت کې پیښ شو چې الته خلقو په مانځه کې لاسونه دلته پسینه ایښي یا مانځه کې هغې رفع الیدین کوي رکو ته چې ښکته ځي نو لاسونه داسې کي او بیا ښکته لاس د هغې نه چې لږ اخوا دېخوا څه وګورو نو یکدم پې فتوا ولګو چې دا خو هلکه کافر دي بل شان مونځ کوي. څنګه بل شان مونځ کوي؟ وای په مانځه کې په لاسونو اشارې کوي. یا په مانځه کې ولضالین نه رستو آمین په زوره وایي. نو بیا ګرځو تا ته وایم بل ته وایم دې جومات کې خو داسې خلک وو یاره یو ځای کې پېښ شوی او ما مانځه کې داسې چل کولو رستو به آمین په زوره ووایي دا شرارت پسې به ټوله ورځ ګرځو یو بل سره به دا خبرې کوو. نو دا بدبخت قوم چې دی خبر نه دي دا نه پېژني چې اصول څه ته وایي دا نه پېژني چې فروع څه ته وایي. لنډ غوندې مثال درته وایم په مانځه کې دا ولاړه دا د اصولو د صلات نه دی دا د ارکانو د صلات نه دی. لاس دلته ایښول یا دلته ایښول یا زوړن نیول دا د فروع د صلات نه. که یو سړی په مانځه ودرېده او نیت یې وتړل او لاسونه بالکل زوړن نیولي او الحمد سورت یې ووې او رکو ته لاړو مونځ کېږي که نه؟ دا خو ما اوس ووې که نه تاسو خو ستاسو مذهب دا دی چې مونځ یې ونه شو ولې لکه وایي لاسونه یې زوړن نیولي. نو اختلاف دائمه مجتهدین و منس کی دالوی رحمتی. اس دے امام ابو حنیفہ و دے امام شافعی منس کی اختلاف تھے لیکن دا تعلق عالم گورا دا اندرون دا صفائے عالم گورا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې ما ته به کومه مسله کې څه مشکل پیښ شو نو زه به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر ته لاړم چې قبر ته به لاړم
نو التبه می 2 رکعاته نفل وکړه. نو د امام شافعي مذهب دا دی چې هغه په منځ کې رفع الیدین کوي، لاسونه دلیږ دي. و امام شافعي وایي چې د امام صاحب د قبر سره به ما نفل کول، نو ما به رفع الیدین هم نه کول او پسینه به مې لاس هم نه کې خو لاندې به مې لاس کې خو ځکه چې د دې قبر والا مذهب دانو نو دنه مال حیا راتله. خو به کې څوک داس چا سره جستا اختلافي او ته د هغه قبر ته بلار شي او 2 رکعاته نفل به وکړي او دعاګانې به وکړي چې خدای دا مشکل زما آسان کړي. د امام شافعي سره د اختلاف د امام ابو حنیفه سره د هغه په قبر به نفلونه کول او بیا به خپل مسلک پرېښو چې د دې قبر والا مذهب دا نه دی چې دی خفه نشي چاته. تاسو خیال راکړئ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا سو کو دا کمزے ہو کمزے کے پیدا ہو او بیا علم پا کمزے کی کڑے ہو دا بیان دینا. عزیزانو امام شافعی رحمت اللہ علیہ د خپل نوم چې دی محمد او د پلار نوم ادریس نو دی وایا محمد ابن ادریس. د سلسله د نسب چې ده هغه پشپغم پشت کې د عبد المطلب او عبد مناف سره لګي. عبد مناف چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکو نو دا شافعی چې هو دا د عبد مناف زویو نو گویا پشپغم پشت کې امام شافعی رحمت اللہ علیہ چې ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده. نو دته شافعی زکه وای چې نسبت هغه نکته کیږي چې د غور نکه نامه چې د شافعی وا نو د نکه په نوم مشهور شوی دی ځکه چې داغه نسبت د پیغمبر د نکه سره کینی د خپل نوم چې دی هغه محمد او د پلار نوم ادریس. نو امام شافعی ته شافعی زکه وای چې نسبت هغه نکته شوی. بیا د مور چې وا هغه څوک وا د مور چې وا د مور سلسله نسب چې ده دا حضرت علی صاحب د ترور سره لګي. پدریم پشت کې تقریبا هغه د حضرت علی د ترور سره لګي، یعنی د مور د طرف نه د حضرت علی هم نسب ده او د پلار د طرف نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده. نو گویا دا په خاندان رسول کې شمار ده او سید ده. پیدا شوه کله ده
پیدا شوه امام شافعی رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات په شپه باندې پیدا شوه. په کوم شپه چې امام ابو حنیفه وفات شو نو په هغه شپه باندې امام شافعی پیدا شو.